بسم الله الرحمن الرحیم. یو سړی مړ کېدو وصیت یې وکړو چې پلانې مولانا صاحب دې زما جنازې لمونځ وکړي، دا هغه دې په ما باندې جنازې لمونځ وکړي. نو آیا دغه سړی امام چې کوم دی معذوره دی، ضعیف دی، بوډا دی، په کرسۍ باندې لمونځ کوي، ودرېدی نه شي، نو دله څه حکم دی؟ جواب دا دی چې دغه امام صاحب چې کوم معذوره دی، بوډا دی، دا چې کوم دی په کرسۍ باندې هم د جنازې لمونځ کولی شي، او په کرسۍ باندې کېناست، امامت یې وکړو، جنازه یې وکړله، دا جنازه وکړی شوله. یو دویم سوال دا دی چې یو ماشوم په مړي باندې جنازه وکړله، آیا دا جنازه وجوب چې کوم دی د مسلمانانو نه ساقط کړی شو او که نه؟ نو جواب دا دی چې یو ماشوم 14 کاله عمر یې، 13 کاله یې، 12 کاله یې، مراهق چې ورته ویلی شي، بلوغ ته نږدې، او په یو مړي باندې جنازې لمونځ وکړو، نو دا جنازه وکړی شوله، صحیح ده، د مسلمانانو نه وجوب ساقط او ختم کړی شو، دوباره به په دې مړي باندې جنازه نه کېږي. دغه حساب له ماشوم دی، مړي ته غسل ورکړو، نو دا غسل د مړي چې کوم وجوب په مسلمانانو باندې، هغه وجوب ختم کړی شو. دغه حساب له یو ماشوم دی او یو زناور یې حلال کو، نو دا زناور چې کوم دی د دې خوراک جائز دی، دا خوړلی شي، خو په دې شرط چې بسم الله ویلی شي دا ماشوم. نو بعضې کارونه د ماشومانو چې هغه وکړی شي، نو هغې سره فرائض واجبات ادا کېږي. چې یو سړی دی ځان لی په مړي باندې جنازه وکړله، آیا دا جنازه وکړی شه او که نه؟ دوباره به جنازه په دې مړي باندې کېږي او که نه؟ جواب دا دی چې یو سړی ځان له ودرېږي په یو مړي باندې او جنازه پرې وکړي، مثلا کفري ملک دی، مسلمانان نشته دی، یو مسلمان دی، بل مسلمان مړ شو سره، دی مسلمان ژوندی چې کوم دی په دې مړي باندې ځان له هم جنازه کوی شي، او دغه مړي چې کومه جنازه ده دا وکړی شوله، دې باندې دوباره جنازه کول نشته دی. واجب چې کوم د جنازې د مسلمانانو نه هغه ساقط کړی شو، ختم کړی شولو. یو کس هم د جنازې لمونځ کولی شي په مړي باندې.